الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام المرء يطير بهمته بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على انتهایی د قدر و د داد و تحسین لایق دی د محفل ویدی برگزار کون کی دی مؤثر مصده عظیم شهید قاسم سلیمانی و د ملګرو برسه دی و د شهدا یقینا به قول رهبر معظم حفظه الله تعالی شهادت د شهدا یاد کوله شهادت نکامه درجه نه دی د امام تاسو فریضه ده زه عنوان دا کې ګدم خپل د کم ټایم کې گفتگو دپاره څه یاد وساته بلندو اهدافو دپاره رسیدلې دپاره بلند همت شوله ډیره ضروري ده څه کله د همت بلند وي اراده د مضبوطه وي څومره اهداف بلند ویلې نه وي څومره مقصد وریا ویلې نه وي اندوره زره نږدې کېږي انسان دپاره و شهید قاسم سلیمانی د بلند همت عظیم یو مثال ده امام خمینی رضوان الله تعالی علیه د بلند همت یو عظیم مثال ده رهبر معظم انقلاب د بلند همت یو عظیم مثال ده کسا کربلا نه موته متعدد درسونه سبق ملویږي یو غټ درس مو کربلا نه خسته ده نن شیعه تسخیر ناپذیر شوی دي نن شیعه مذهب مکتب نظریه شکست ناپذیر شوی ده ایدی واجه داده چی مو سرمشق کربلا ده مو کربلا نا دیر درسونه خستی دی خو کربلا چی مو تا یو درس رکی اغا بلند همته والا درس ده همت اراده همیشه ده پارا مضبوط ستوی محکم ستوی بلند همت سره پرواز کوی مولا خپلی المرء یطیر بهمته یہ هر وکاس پرواز یغه همت په مطابق ده حوصله په مطابق ده یغه اراده او جذبه په مطابق ده ایوه وړې پرنده مزال خپل همت په مطابق ایوه کفتار مزال خپل همت په مطابق ایوه باز و ایوه عقاب مزال یغه بلند همت په مطابق دور الواړه ده کسا یاد وساتوي مولا کاول د مولای څخه کچېره غوړو غټو اهداف ته ورسېږي نو هغه د پاره شپږم امامي چې درې شنه ډیر ضروری دي یو دا چې قصر الهمت دا شنه تو موانی دي بلندو اهداف ته رسیدلې د پاره د موانی دي قصر الهمت اچو څه همت وړو کې وي جذبای وړاوي ارادای وړاوي سینای وړاوي هغه نه رسیږي بلندو اهداف ته دویم شی مولای قلت الحیله چکم کس تجربه کم وی تجربه نوی شوی پخته نوی شوی هغه بلندو اهدافو ته نه رسیږي دریم شی مولای ضعف الرأی کوم کس اراده ضعیفه کمزوری وی کمزوری اراده ولا کس بلندو اهدافو ته نه رسیږي ځکه چې تاسو ته دوه مثالونه قرآن نه در کوم یو دوه مثالونه د بلند اهدافه ولا بلند همته ولا یو مثال د کم همته والا قرآن کی تو سوکسوی ذوالقرنین ذکر سوره کهف کی شوه ده ذوالقرنین یو زنه کسانی چې پیغمبر و زنه کسانی چې متدین و دیندار انسان و بهر حال دی کې نسو مفسرینو بحث ده خو ذوالقرنین هغه څه کس دی چې کله د سیوی واده طرف ته لوړ شي قرآن ویلی دی و یسالونک عن ذوالقرنین پیغمبر نه با ذوالقرنین په باره کې هغه دستان په باره کې پوښتنې کېدې ایوه داسې علاقې ته چې لوړ شي چې هغه خلکو اراده وکړي سسته شوي وي اراده یې کمزوري شوي وي همت یې کم شوی وي ذوالقرنین ته وایي چې مو داسې یو قوم سره روبرو یو چې مو همیشه شکست خورو مو همیشه ناکامۍ سره روبرو یو مو همیشه زوال سره روبرو یو مو ته څه وکاته څوره پیسه غواړي څوره دولت غواړي څوره وسایل غواړي چې غواړي مو نه وغواړه ذوالقرنین وړي رخوري جمله قرآن کې وته کړي ده دا نوٹ کوي دسه ذوالقرنین ته چې نه پیسام پکور ده نه مې تاسو دولت او سرمایه پکور ده اعینونی بقوتین موسم مدد تاسو اراده سره وکوي تاسو اراده مو سر سراوي تاسو همت را سراوي
تاسو اراده مضبوطه وي مو سو ودرېږئ شانه بشانه مو سو ودرېږئ زه تاسو دغ قوم ته مضبوط ډیم درته جوړوم او تاسو زه دغ قوم په مقابله کې سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابتوم هغه مضبوط اراده باندې کله همت او حوصله او اراده ویر کړله نو ذوالقرنین هغه قوم شکست ناپذیر جوړ کړلو یو دویم مثال یا قرآن کې شته دی مثال در کوم سوره یاسین تاسو ډېر الویلی وجاء من اقصى المدینه رجل دا د مؤمن آل یاسین ذکر دی څه مفسرین یې څه حبیب نجار نومیدو څه کله به عیسی علیه السلام خپل کسان ستول نمایندگان تبلیغ وکي نو هغه کسان به تنگول ازار اذیت به ورکولو نو دغه حبیب نجار مؤمن آل یاسین دوی ته مقابله کې ودرېدو تک و تنها بیله تر بیلو هیچا پروای نه وکړه ای مذمت و ملامت و مخالفت و پروای نه وکړه بیله تر بیله ودرېدو محکم ودرېدو هغه مؤمن یا آل یاسین شهادت قبول کړلو هغه یې دوره وویلو چې هغه شهیدیږي شهادت ورته میلویږي جملې قرآن کې انده دي قیل ادخل الجنه ورته یې چې جنت ته داخل شه هغې یوه جمله ده دی قال یا لیت قومي یعلمون کاشکې ما قوم جهالت نه وتلی وی کسه دا د مضبوطی ارادې مثالونه دی قرآن کې د بل طرف ته کم همته والا مثال قرآن کې شته دی بنو اسرائیل بهترین مثال دی څه موسی علیه السلام هغه مختلفو امتحاناتو نه وبسل دریای نیل نه وبسل معجزې ورته وښیلې ید بیضای ورته وښیله عصای ورته وښیله هر یوه مرحله تیره شوه چې کله موسی علیه السلام لوړ شي کوه طور ته صحیفو دپاره خدای سره مناجات دپاره واپس رسی بچړه پرست شوی وي قوم او موسی نه څه مطالبه کوي هغه دا مطالبه کوي څه ورته یې څه اجعل لنا الها کما لهم الهه موږ ته انداشه یو بت جوړ کړه لکه څنګه دا خلک بت پرست دي دومره بې همته قوم وو څه موسی بار بار ته نه ګیله انده کړي دی څه ما تاسو څوره اوچات کړلو څوره هر څه مو درته وښیل خو تاسو ارادې وساده دي پستې ارادې مو دي حوصلې مو پستې دي همت مو پست دی ځکه څه شهید قاسم سلیماني زندګۍ طرف ته مختصر اشاره درته وکړم شهید قاسم سلیماني خپله نظریه امام خمیني نه اخیستې وه خپل نظریه کربلا نه اخیستې وه کربلا کې اندا یوه نظریه کفي دی څه همت و اراده مضبوطه ساته قربان مشم نن سبا هم جنگ د اسلحو نه وي جنگ د ارادو وي کله ارادې کې بایه شوې ته هر میدان کې بایې کله د اراده مضبوطه دی زړه د مضبوط دی حوصله د مضبوطه دی جذبه د زنده دی تو ته هیڅوک شکست نشي دیر کوای بیا وسایلو نه مه ډارېږه بیا لشکرکشیو نه مه ډارېږه بیا افرادي قوت نه مه ډارېږه بیا چا دمکیو نه مه ډارېږه بیا چا پریس کنفرنسو نه خبرو نه مه ډارېږه ویلې موته طاقت سره کوي قدرت سره کوي موته انجکشن څه کوم دی هغه ایمو کربلا دی ایمو مثال شهید قاسم سلیمانی دی ایمو مثال رهبر معظم انقلاب دی ایمو مثال امام خمینی دی هغه شرق و غرب عالم چیلنج کړل هغه دا نارا ولا شرقیه ولا غربیه هغه یوه قدرت نه وډر نشو هغه اتکا تکیهگاه خدای و پروردگار عالم و څه چا تکیهگاه پروردگار وي چا اراده مضبوطه وي هغه سوپر پاور نه مني سوا د خدای نه سوا د خدای نه کسا یاد وساتوي نن تاسو وکړو شهید قاسم سلیمانی ویني څوره اثار دی نن دنیا کې دوه طاقتونه دي او دریم طاقت نشتا یو حسینی طاقت دی یو یزیدی طاقت دی شکر وکوي چې حسینی طاقت منون کی مویو طرفداری مویو همیانی مویو یزیدی طاقت علمبردار امریکا دی یزیدی طاقت علمبردار اسرائیل دی یورپ دی نیټو دی او نن ډېر کسان سوال دا کوي کوېشن دا کوي زه هم څه دا غلط سوال دی مه کوئ دا شی کوېشن څه دا عرب ملکونه ویلې خاموش دي دا عرب ملکونه ویلې د فلسطین حمایت نه کوي ویلې د حماس حمایت نه کوي مصر ویلې په غلی دی سعودیا ویلې په غلی دی عرب لیگ ویلې په غلی دی نور مسلمان ممالک ترکیه ویلې په غلی دی سوال دا نه دی قربان مشام سوال دا دی کوېشن دا دی څه عرب لیگ عرب ملکونه اسلامي ملکونه اسرائیل څه ویلې ولاړ دي سوال دا دی
دوی اسرائیل سره صف کې ویلې ولاړ دي، دوی اسرائیل سره مراسم ویلې برقرار دي، دوی اسرائیل ته انرژي ویلې ورکوي، دوی اسرائیل ته خوراک ویلې ورکوي، دوی اسرائیل ته لیاره ویلې ورکوي، دوی اسرائیل ته تیل ویلې ورکوي، دوی اسرائیل ته سپلای ویلې ورکوي، دوی اسرائیل سره ډیفنس کې ویلې ولاړ دي. سوال دا دی او دا ډیر دلچسپ سوال دی، دا هغه وخت دی، دا هغه سوال دی چې دا د اخري زمانې په کار دی دا شی محاذ کولو شي. پته ولګېږي چې حق اوسه چوک ولاړ دي، حسیني صف کې چوک ولاړ دي، یزیدي صف کې چوک ولاړ دي. دا حکمران پرېږده وایي، دا مفتیان پرېږده وایي چې هلته یې دوی حمایت وي اسرائیل سره، وي امریکې سره، ویلې ذهنونه نن آزاد شوي دي، د میډیا توسط سره ټول اذهان آزاد شوي دي. آر و کس آزاد ذهن کې دا کوشچن ریز کیږي، دا سوال اوچتیږي چې ما اسلامي ملک څه مصر دی، ما اسلامي ملک څه سعودیا دی، ما اسلامي ملکونه څه عرب لیگ دی، ما اسلامي ملک څه ترکیه دی، ویلې اسرائیل څه ولاړ دی. دا ځکه ولاړ دي، دا ځکه ولاړ دي چې کوم مذهب په حق نه وي، کومه لیاره په حق نه وي، کوم مکتب څه پیشوایان په حق نه وي، هغوی څنګه نه ودرېږي. یاد وساتوي دا بهترین صورتحال دی، یاد وساته دنیا کې بهترین صورتحال جوړ شوی دی. نن غزې څخه کچېرې نعره تکبیر، نعره رسالت. زه تاسو بیا د خپل موضوع طرف ته لږ بیا هم زه ټایم انشاءالله ډېر نه خلم، ټایم کم دی. که څه دا ډېره مهمه مرحله دی چې دا ملکونه اسرائیل سره ولاړ دي، امریکې سره ولاړ دي، یم هغوی صف کې ولاړ دي، دا ډېره مهمه مرحله دی. مولا مفتی حکمران مدرسو کې باونډ کسان طلبه ملیان غلاوای شي، ویلې هغوی برین واش شوي دي چې حماس په غلطې دی، دا فتنه دی ته ما ورنږدې کېږئ. خو یونیورسټیو کې سټوډنټ آزاد دانشور دانشمند کسان دنیا نشي غولولی. دنیا د میډیا کسی خده کسی څه حق چیته دی، باطل چیته دی، اسرائیلو سره چوک دی، حماس سره غزې سره چوک ولاړ دي. دومره بهترین صورتحال طرف ته، دومره بهترین ډګر باندې مو رسېدلی یو چې مکتب اهل بیت طرف ته ټولو زړونه مایل شوي دي. دنیا ټوله مکتب اهل بیت طرف ته متوجه شوي دی چې ویلې صرف اور صرف دنیا کې علی خامنه‌ای غزې سره ولاړ دی، ویلې صرف حوثیون غزې سره ولاړ دي، ویلې صرف سوریا غزې سره ولاړه ده، ویلې صرف حزب الله غزې سره ولاړه ده، ویلې صرف شیعه مذهب اسرائیل ته دندان شکن جواب ورکوای شي، ځکه چې مو مذهب حق ده، ځکه چې مو مذهب پیشوایان همیشه نه حق اوسه ولاړو، باطلو په مقابله کې موی مغه مذهب پیروکار یو. ځکه چې مو کربلا کامه ویلې نه وه، محدوده ویلې نه وه، خو باطلو ته مقابلې کې ودرېده. باطل یې که هغه ټایم کې سرنیګون نه کړل خو رسوا یې کړل. نن هم هغه مرحله ده، نن یوه کربلا جوړه ده، نن دا کربلا نتیجه به تاسو وکسوئ. 61 کربلا نتیجه تاسو ولیده، دنیا یې په څټړولي دی. دغه کربلا نتیجه به تاسو کسوئ، ظهور مهدي باندې به نتیجه ملویږي دی. صلی اللہ محمد یا حجت ابن الحسن العجال العجال، یا حجت ابن الحسن العجال العجال، اللهم صل على محمد. قربان مشم ما تاسو ته مایوسه ضرورت نشته چې مو مایوس یو، مو ډیر زیات پر امید یو، مو هغه قوم یو چې ټولو نه زیات امیدونه لرو، مستقبل یې مو ده، آینده یې مو ده، فیوچر یې مو ده، عالمگیر دنیا باندې حکمرانه یې مو ده، زمانه امام یې مو ده، مستقبل درخشان طرف ته مو روان یو، دنیا تسخیر کولی طرف ته مو روان یو. دنیا نن بکلاهټ شکار دی چې شیعه مذهب ته شکست څنګه ویر کو، خدا شکست ناپذیر مذهب دی. خود صرف اخیری ریکویسټان دا درته کوم، کورمې کیا مو باندې حالات رچي وسادي بیا به رچي، یاد وساته خودي دپاره نه دفاعی ساز و سامان نه نور شي، نه د خپل ځای کې ضروریات خپل ځای کې دي. مثال کے طور پر خود دې ځای کې بهترین شای، اولین شای، آخرین شای، ټولو نه مضبوط ترین شای دا دی چې ما او ته پکار د ارادې مضبوطي وي، همت مو مضبوط وي، حوصله مو مضبوطه وي، هارو حالاتو ته مضبوطی ارادې سره
خوشحال چهره سره ودرېږئ. شیعه پر امن قوم دی، هیڅ کله نه امني نه غواړي، جنگ نه غواړي، جدال نه غواړي. اما که چیرې دی قوم باندې چایا جنگ مسلط کړی دی، لکه څنګه کربلا کې مو شکست ور کړی دی بیا ویر کوو، لکه څنګه سوریه کې مو شکست ور کړی دی دالتیا ویر کوو، لکه څنګه حزب الله شکست ور کړی دی بیا ویر کوو، لکه څنګه یمن کې حوثیونو شکل کې مو شکست ور کړی دی دالتیا ویر کوو، لکه څنګه فلسطین کې حماس شکل کې مو شکست ور کړی دی دالتیا ویر کوو. وما علینا الا البلاغ المبین.